बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ټولو نه مخکې ما ته پکار زه تاسو ته یو شی وښیم چې هغې ته موږ ګراف وایو، ځکه چې دا ګراف چې دی دا بیا ډېر زیات استعمالیږي او مخکې تاسو ته ما پکې ښودلي چې سلوپ مې هم ښولی او بي چې موږ ویري کوله د هغې سره کاسټ هم ویري کېدو او هغه د ګراف په شکل کې موږ جوړ کړی و. اوس بیسیکلی ګراف څه شی دی؟ ګراف چې دی چې یو شی تاسو واخلئ په هندسو کې یا په ډیټا کې او هغه تاسو ځان ته داسې په کاغذ باندې راکاږئ او په لاینونو باندې چې د هغو د یو بل سره تعلق جوړئ نو دغه ته موږ وایو ګراف. په ګراف کې دوه څیزونه دي، یو د horizontal line کم چې دا دی دې ته موږ وایو x axis. horizontal line is x axis. دا د زیرو نه شروع کیږي او چې داسې ځي نو دا پازیټیو وي 1 2 3 4 5 ټیک ده، او د زیرو نه چې دی خوا په دې لاین کې راځي نو دا یې نیګیټیو -1 -2 -3 -4 په مخه داسې ځي. دې ته موږ وایو دا ریډ چې دی ته موږ وایو ایکس ایکسس. بل لاین زموږ سره دی چې هغې ته موږ وایو ورټیکل لاین. ورټیکل لاین چې دی هغې ته موږ وایو وای ایکسس. وائی ایکسس هم د قشان چې د زیرو نه په بره ځي نو دا 1 2 3 4 5 داسې په مخه ځي او دا لاندې چې راځي نو دا -1 -2 -3 -4 -6 دا ورټیکل لاین چې دی دا داسې کنټینیو کیږي او هریزنټل لاین دی دوه طرف ته کنټینیو کیږي نو دې ته موږ وایو 2 dimension. په دې کې صرف 2 پوائنټس دي، یو د x پوائنټس دي او یو د y پوائنټس دي. نو دې ته موږ وایو 2 dimension. ټیک شو؟ اوس تاسو وګورئ 2 dimension مطلب څه دی؟ دا چې زه ډرا کوم دا ګوره دا 2 dimension دی، یو لینک ته داسې دی او یو داسې دی، مطلب داسې چې ته وای ویلی شي او داسې چې دی ته ایکس ویلی شي. دوه ډایمنشن دی ایکس او وای. ټیک شو؟ نو دا چې ګراف چې دی دا 2 ډایمنشن دی. ته وایې چې بل ډایمنشن هم شته او 3D هم شته، خو هغه موږ دې وخت کې 3 ډایمنشن نه کوو، موږ صرف بس 2 ډایمنشن نه شروع کوو. کو فرض کا ته یو لاین لري کې او ته چې دا کوم ډایمنشن دی نو دا به زم چې دا 1 لاین دی 1 ډایمنشن. ټیک شو؟ په دې کې بره کته نشته، دا صرف په یو طرف روان دی، دې طرف ته او دې طرف ته، نو دا 1 ډایمنشن دی. اوس که تاسو سره بل راکې داسې نو دا چې شو دا اوس 2 ډایمنشن شو. دا برزي دا کتزي او دا دې طرف ته ځي او دا دې طرف ته ځي، نو دې ته موږ وایو 2 ډایمنشن. اوس دې کې که ګورئ نو دلته کې کوارډرنټ 1 څه مطلب دی چې په دې ځای کې چې کوم پوینټ سي هغه به پازیټیو وي، لکه منفي به نه وي، جمع به وي. لکه دا چې دی ګوره 1 2 3 4 ټول دا جمع دي او دې طرف ته هم جمع دي ټول 4 داسې. دا پازیټیو دی، دا نیګیټیو پازیټیو دی، ځکه چې دې خوا دا چې دي د زیرو نه والا دا ټول منفي دي نیګیټیو دي او دې خوا چې دا پازیټیو دي، په دې کې به نیګیټیو پازیټیو راځي. دې کې دواړه نیګیټیو دي، ګوره دې خوا ماینس او د دا هم ټول ماینس نو دا نیګیټیو دی. کوارډرنټ 3 کوارډرنټ 4 چې دی یو پازیټیو دی او بل نیګیټیو دی، نو دا زموږ درې کوارډینیټ شو. سمپل خبره چې یو دغه راکې چې سره نمبرې چې هغې کې 2 څیزونه وي چې لوږدوالی او پلنوالی،
هر یو چې اوږدوالی پلنوالی که هر څه شی چې هغه د دغه کې یا ته وایې چې نه د هغې عمر او د هغه ویټ یا د هغې دغه ټایم او د هغې ډسټنس نو دا ټول هم په دې ته ریلیشن جوړولی شي. لکه اوس دا چې دی که د دې زه ریلیشن جوړوم چې ایکس وای کوارډینیټ ما سره دي کم دي زما سره کوارډینیټس د ایکس وای څه دي ما سره کوارډینیټس د ایکس دی 1 او د وای دی 4 نو ته به څه کې اول به دا پوینټ والې او بیا په نیغ لاړ شي په دې سټریټ دې 4 ته به ورسېږي په وای باندې 4 دی نو چې دا دی کې نښه ولګې نو دا یو پوینټ شو. بل دا یاد ساته چې د پوینټ هر پوینټ دوه کوارډینیټ یو ایکس او یو وای کو فرض کا کوارډینیټس صرف یو وي نو هغه به یو پوینټ دوه نشي کېدی. لکه فار ایگزامپل دا زما سره لاین دی ټیک شو دا لاین دی او دا 1 ډایمنشن یو دی دا ایکس دی نو په دې باندې چې زما سره پوینټ جي نو ایکس وایي ایکس وسایي ایکس وایي د هغې به ویلیو وي د ایکس به ویلیو وي دا زما سره ایکس دی ټیک شو ایکس او نو په دې ایکس ډیش باندې دا زما سره ستوي چې دا 0 شو دا دې خوا ځي دا دې خوا ځي نو کو په دې ځای باندې زما سره یو پوینټ دی چې هغه د دې نه 1 پوینټ لري دا 1 دی نو د دې پوینټ کوارډینیټ څه دي x1 او x په اول لیکي او دویم پوینټ چې دی y کوم چې داسې په بره پکاره هغه نشته نو هغه به ته ولیکي 0 نو دا زما سره یو د دې یو دغه دوه کوارډینیټ شو 1 او 0 نو دې ته موږ وایو کوارډینیټس چې د هر پوینټ کوارډینیټ سي په 2 ډایمنشن کې 2 کوارډینیټ سي او په 3 ډایمنشن کې 3 کوارډینیټ سي په 1 ډایمنشن کې 1 کوارډینیټ سي او کوارډینیټ یو بل 0 دغه شان که زه دا لاین راکړم چې دا ورټیکل لاین دی داسې راکړم چې دا ورټیکل لاین دی او ورټیکل لاین چې دی هغه سره دغه نشته وای دغه نشته ټیک شو دا زما ورټیکل لاین دی ټیک شو او په دې یو پوینټ ما واغسته چې دا پوینټ چې دی په دې یو پوینټ ما واغسته دا دی چې دا منځ چې دی دا زما 0 شو منځ زما 0 شو او 1 زما 0 شو او دا دغه چې دی دا زما 0 شو او دا زما 1 شو ټیک شو نو د y د x کوارډینیټ چې شو زما سره هغه 0 شو ځکه چې دا خو ورټیکل لاین دی داسې نه دی تللی نو هغه د x کوارډینیټ 0 شو او د y کوارډینیټ 1 شو y کوارډینیټ څه شو 1 شو نو د دې پوینټ کوم چې دا پوینټ راځي دا یو پوینټ د دې له پاسه چې راځي د دې پوینټ کوارډینیټس دي 0 او 1 صحیح شو ځکه چې په x باندې دی نه ځي نو دا زموږ شو 0 1 دې ته موږ وایو کوارډینیټس او دې ته موږ وایو پوینټس او پوینټس خو تاسو ته ما وکړو چې پوینټس څه شی دی چې پوینټ دوه کوارډینیټس سي اوس تاسو ته مخکې ښیم بل یو دغه ما جوړ کړی په هغې به وښیو چې دا زما سره دی بل یو پوینټ او په دې باندې زه صرف تاسو ته دا خو غواړم چې کوارډینیټس شی دی دا ما ایکس ایکسس ډرا کړی دی هاریزونټل لاین یې دا ایکس ایکسس دی او دا وای ایکسس دی ټیک شو دا مثلا وای ایکسس دی ټیک شو دا یو ایکس ایکسس دی او دا بل وای ایکسس دی ایکس ایکسس کوم یو دی دا سور او دا شین چې دی دا نیغ چې پر ختلی دا دی وای ایکسس دا دواړه چې په کوم پوینټ ملاویږي دغه زمونږ 0 دی ګوره دا چې دی دا یو زمونږ 0 دی صحیح شو اوس په دې کې ته وګورې نو که ته دې طرف ته راځې دې طرف ته ټیک شه داسې راځې چې
چې داسې راځي نو دا چې دی دا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 دا 9 پکار او 9 او دا 10 دا دې طرف ته تللی دا په ایکس اکسس دی او چې بره ځي 0 1 2 3 4 5 6 7 نو دا هم پازیټیو دی چې دې خوا راځي دا نیګیټیو دا د هر یو پوینټ خپل دغه دی اوس زه وایم چې په دې پوینټ دا یو پوینټ ټیک شو لکه زه درته ښیم یو پوینټ زه لګوم ټیک شو او هغه پوینټ زه لګوم چې دا دې کوارډینیټس څه دي صحیح شو نو دې ته ګوره اول زه لګوم دا پوینټ صحیح شو دا پوینټ ټیک شو اے دا پوینټ دا په دې 5 باندې چې دا پوینټ ما ولګو اوس د دې پوینټ کوارډینیټ څه دي نو که دا پوینټ کوارډینیټ زه لیکم نو هغه به زه څنګه لیکم د دې وګورم چې ایکس کوارډینیټ کم یو دی او وائی کوارډینیټ کم دی نو دا زما 0 دی او دا ایکس ایکسس دی نو چې په دې باندې زه وګورم نو چې د 0 نو دې خوا راغلی دا په ماینس راغلی دی او په ماینس 5 باندې زما ایکس کوارډینیټ ماینس 5 دی نو اولنی به زه ولیکم ایکس کوارډینیټ او دا به ولیکم چې دا ما سره دی ماینس او دا به ولیکم چې دا څه دی 5 ټیک شو نو اولنی کوارډینیټس چې زموږ دی کوم چې د ایکس دی هغه 5 دی بیا کاما او د وائی کوارډینیټ کو ته وګورئ نو دی نه بره ځي نه ښکته ځي نو مطلب دی چې دا 0 دی وائی کوارډینیټ سے 0 شو ٹھیک شو دا 0 شو نو د دې پوائنٹ دو کوارډینیټس دي ایکس کوارډینیټ سے -5 دی او وائی کوارډینیټ سے 0 ځکه دی چې نه بره ځي د لاین نه او نه ښکته ځي نو د دې کوارډینیټس زما سره دا شو اوس که زه ګورم چې د بل یو پوینټ زه کوارډینیټ علم او غذا اخلم د څه شي د وائی کوارډینیټ اخلم په وائی پوینټ اخلم ټیک شو د وائی پوینټ کوارډینیټ یا کوم پوینټ چې په وائی باندې دی په هغې کوارډینیټ اخلم زه اوس دا علم ګورم زما سره یو پوینټ دی چې دا دی چې زه دا ګورم دلته کې دا په دې ګورم دا پوینټ شو په دې پوینټ باندې زما څه کوارډینیټس دي نو که ته وګورې په بره ته ځې دا 0 دی نو بیا 0 دی بیا 1 2 3 4 نو مطلب دا دی چې دی پازیټیو دی او 4 دی ټیک شو پازیټیو دی او 4 دی دا دی وائی کوارډینیټ دی خو په ایکس ګورې نو دا زما 0 دی نو نه دی دې خوا تللی دی په ایکس باندې او نه دې خوا تللی دی مطلب د 0 نه دی نه دی راکویدلی نو زما کوارډینیټ څه شو د دې پوینټ کوارډینیټ زما څه شو د دې پوینټ کوارډینیټ زما دا راځي چې په ایکس باندې په دې دا پوینټ چې دی په ایکس باندې څه دی 0 صحیح شو په ایکس باندې څه دی 0 بیا کاما او په وائی باندې څه دی په وائی باندې ګورې د 0 نه 1 2 3 4 نو 4 دی نو وائی زما سره 4 شو ٹھیک شو دا شو دا زما سره راغله د دې پوینټ کوارډینیټس صحیح شو 0 او 4 اوس یو بل پوینټ زه اخلم چې هغه په دې کوارډینیټ 1 کې دی او هغه تاسو ته ښیم چې دا په کوم ځای کې زه دا اخلم چې دا په دې ځای دی ټیک شو دا په دې ځای باندې یو پوینټ دی په دې ځای بالکل په بل لاین چې ملاوي دې پوینټ اوس د دې کوارډینیټ زه لیکم نو اول به وګورم چې دا د 0 نه په ایکس باندې څومره لرې دی دا 5 لرې دی 1 2 3 4 5 په وائی باندې وګورم چې دی څومره تللی دی 3 تللی دی ټیک شو نو د اولنی دغه چې زه لیکم اولنی کوارډینیټ چې زه لیکم د هغه به زه ایکس لیکم نو دا ما بریکټ او دا ما ولیکو ایکس په ځای به څه ولیکم د ایکس په ځای به ولیکم 5 ٹھیک شو او د وائی په ځای د کاما او د وائی په ځای زما 3
ټیک شو دا 3 نو د دې پوینټ کوارډینیټ شو 5 په x 5x دا یاد ساتئ چې اولنی کوارډینیټ چې د مونږه هغه یې څه هغه زمونږ یې x او دا پوینټ چې دی دا زما سره x دی x کوارډینیټ دی او دا پوینټ چې دی دا زما سره y کوارډینیټ دی ٹھیک شو اولنی x دی او دویم چې به لیکي دا به y لیکي نو د دې ترتیب داسې دی نو 5 چې دی په x باندې دا دی او y دا دی نو زه بیا لاړ شم او دغه کوم زه بل پوینټ ګورم او زه یې اخلم په دې کوارډینټ کې په کوم ځای کې په دې کوارډینټ کې نو زه اخلم زه دا پوینټ اخلم هسې زه دا پوینټ ما واغست اوس دا پوینټ کوارډینیټ څه دي اولنی به زه ګورم څه به ګورم ایکس اولنی پوینټ به زه څه ګورم ایکس نو دا ایکس به ګورم ټیک شوه بیا به زه کاما لګوم او بل پوینټ به څه ګورم د وای ټیک شوه او دا بند شو دا زما دوه کوارډینیټس دي اولنی ایکس د دې پوینټ چې اولنی ایکس دی نو هغه 5 دی ګوره 0 1 2 3 4 5 نو دا پازیټیو دی نو دلته ایکس زما پازیټیو دی او دلته به زه ولیکم 5 ټیک شو او بیا زه ګورم د وای کوارډینیټ دا کوارډینیټ وای چې د 0 نه ته چې ته وګورې نو دا زما دی او هغه دی دا 0 دی نو چې زه لاندې راشي 1 2 3 دا یو چې دی دا زما 3 دی دا چې شو د وای کوارډینیټ زما څه شو 3 کوارډینیټ صحیح شو دا شو 3 کوارډینیټ نو د دې پوینټ چې هر یو پوینټ چې دی د نوم ورکړئ نو د دې کوارډینیټ زما سره چې دی 5 دی او 3 دی دغه شان که تاسو بل یو پوینټ جوړول غواړئ چې یاره زه بل پوینټ بل ځای لګوم د هر ځای کې چې دغه کېږي په دې کې به یو خیال ساتئ ما غلطي وکړه دا تاسو ته ما ونه لیکو دا چې دی دا ماینس دی لاندې چې راغلی دی د دې کوارډینیټ چې دی د دې کوارډینیټ -3 دی ټیک شو نو دا کوارډینیټ چې دی هغه -3 دی ښه دا -3 د دې دا -3 ځکه دی چې د 0 نه لاندې په وایو والا چې دی دا یې پازیټیو دی اوس زه بل کوارډینیټ اخلم او هغه ګورم چې زما یو پوینټ دی چې هغه دې ځای کې پروت دی ټیک شو دا پوینټ صحیح شو زما پوینټ څه شو دا صحیح ده دا پوینټ دی زما اوس ګورم د دې به زه 2 کوارډینیټس ګورم نو اولنی کوارډینیټ به یې صحیح تاسو ته پته ده که نه اولنی کوارډینیټ به صحیح اولنی کوارډینیټ به یې ایکس صحیح شو دویم کوارډینیټ به یې صحیح وای صحیح شو دا شو نو وای کوارډینیټ او ایکس کوارډینیټ اوس موږ ګورو چې سرنه په کوم ځای ګورو د ایکس په د ایکس په لاین ګورو دا ایکس لاین دی دا ایکس لاین دی ټیک شو دا ایکس لاین دی دا ایکس لاین دی او وای لاین دا دی بره چې تللی دا چې راغلی دا وای لاین دی اوس د دې پوینټ کوارډینیټ ګورم نو چې زه داسې وګورم نو چې دی راغلی په ایکس باندې -6 راغلی دی دلته به ولیکم -6 بیا کاما او په دې چې په دغه چې راغلی په دې ماینس راغلی د 0 نه لاندې او 3 دا -3 د دې کوارډینیټ شو -6 -3 دغه شان دا پوینټس موږ معلومو او په دې د هر یو پوینټ خپل دوه کوارډینیټس سي لکه 2 ډایمنشن او دې ته موږ هاریزونټل ته موږ ایکس اکسس وایو او دغه ته موږ وایو اکسس دا لاینونه چې کوم ښکاري دې ته موږ ګریډ وایو دا نه دا ګریډ لکه د 1 دا یو لاین داسې بره ختلی دی دا ختلی دی لاندې راغلی ټیک شو دا چې دی بیا هاریزونټل لاین چې دی دا داسې تللی دی دی پیرلل او د دې فاصله او د دې فاصله دا فاصلې ټولې برابري دې ته موږ ګریډ وایو اوس دغه ما تاسو ته سمپل یو دغه وښو اوس تاسو زه ښیم په دغه باندې
په کولیب باندې ځکه چې د بیسک د غریب په کولیب باندې دا څنګه کیږي صحیح شو اوس کولیب د لپاره یو شی دی چې هغې ته وایي څه او تاسو ښکاره شي هغه وایي تاسو ما مخکې ویلي وو چې مونږ کولیب کې پایتان کوو نو پایتان کې ډېرې زیاتې لایبرریانې دي ستور د اوزار وی که لایبرري ورته وی او چې کوم کار مونږ کوو نو هغه د پاره هغه شی رااخلو او کار به کوو نو په دې کیس کې به زه یو شی رااخلم چې هغې ته به مونږ وایو میټ پلاټ لیب او دا چې دی په دې باندې مونږ په پایتان کې ګرافونه ګراف جوړو صحیح شو او دا به زه تاسو ته ښیم چې په دې کې ګراف څنګه جوړېږي نو چې دا زه په کولیب کې رااخلم نو څنګه به یې رااخلم زه ورته یم رااخیستو دپاره زه یم امپورټ کو تاسو اورېدلی نو لکه پاکستان دومره غنم امپورټ کوي او دومره غنم جوار امپورټ کوي یا دومره تیل امپورټ کوي مطلب راغواړي نو دغه شان په پایتان کې هم زه دا امپورټ کوم زه یې راغواړم او څه شی راغواړم میټ پلاټ ګوره دا ما ته دلته راغی همدای نه میټ پلاټ لیب ځکه دلته پروت دی دا ما ته میټ پلاټ بیا وروسته نور چې په دې کې ځینې هغه راته مخی میټ پلاټ لیب پای پلاټ پی ایل ټي دا به زه لیکم زه ګوره اوس دا کلیک کوم چې دی څه وایي دا ما کلیک کړو نو هماغه شی ما د لیکلو نه خلاص شم هغه راغی امپورټ میټ پلاټ لیب پای پلاټ ایز پی ایل ټي او تاسو ته ما وایي د پی ایل ټي کو فرق زه پی ایل ټي به مخکې لیکم که دا پی ایل ټي زه اوس دلته ونه لیکم ایز پی ایل ټي نه بیا به زه دا میټ پلاټ لیب کمپلیټ لیکم د دې وجې نه ما ولیکو چې د میټ پلاټ لیب پای پلاټ په ځای به زه پی ایل ټي صرف یوز کوم مخکې ځکه ما ته به دا بیا په کار راځي لکه ما وله نوم نیک نیم کو شارټ نوم مې وله جوړ کو لکه د چا نوم چې ته ورکوډ کې هغې ته ما د ورکوډ کو نو کمپیوټر ته پته ده چې زه پی ایل ټي ولیکم زما مطلب دی میټ پلاټ لیب پای پلاټ او دا څه لپاره راغواړم په دې هغه شی جوړوم کوم چې تاسو ته ما ته اوس وښوو چې دا مونږ ګراف چې دی دا څنګه جوړېږي او د دې پوینټس هر شی تاسو ته ما وښوو اوس دا هم ولیکو نو اوزار هم راواغسته اوس ما ته یو شی پکار دی چې زه کوم زه وایم چې زما په ایکس باندې کم پوینټ دي نو ایکس ما ولیکو تاسو پته ایکس څه شی ایکس او ایکس ایکسس دا ستاسو خیالي دې ته راشئ دا ایکس ایکسس دا زما ایکس ایکسس دی ټیک شو نو د ایکس ایکسس دپاره زه لیکم څه x is equal to بیا پرنتسس دا شو او زه لیکم چې دا برابر دی د 0 1 2 3 4 نو دا څه مطلب شو چې ګوره دا چې دی که نه دا ګوره د دې 0 نه شروع شوی دی د دې 0 نه شروع شوی دی او دا 1 2 3 4 5 4 پورې تللی دا پوینټس ما ورکړه کمپیوټر له بل پوینټ ول زه ورکوم دا بره چې دي دا پازیټیو دا 1 2 3 4 ول دا ورکوم چې دا د دې پوینټ ته والا او ډراپ کو مالا راکا ټیک شو نو زه اوس کوم تاسو ته دا ایکس پوینټ شو اوس تاسو کوم چې وای د وای پوینټ او وای خو تاسو ته پته چې وای ایکسس دی او دا ولم ورکوم هم دغه پوینټ 1 2 3 4 ټیک شو څومره چې بره پوینټ دي نو انډر لاندې پکار دي دلته به زور کوم 0 1 2 4 چې بره پنځه نو چې په ایکس پنځه نه په وای پنځه پکار دي که دا دې کم کړو یا دا دې زیات کړو یا فرق پکې و بیا به دا غلطي درکې بیا به کار نه کوي اوس دته زه وایم چې کته ته یادې ما ورته پی ایل ټي او دا وای پوینټ مو تاسو ته ما وکړو چې وای چې دی دا داسې نیغ ولاړ دی دا شین پوینټ د 0 نه په فورمول دا وای او یا د 0 نه -5 دا لاندې چې دا وای ایکسس دی اوس دلته زه ورکوم څه شی چې دا ته ما ته پلاټ کا
لکه دا په دې څه کوي پلاټ مطلب څه پی ایل ټي لکه ما د پای پلاټ د ټول شي په ځای د کمپیوټر ته ما وویل چې تا ته ما ویلي چې زه کوم وخت پی ایل ټي ولیکم د دې مطلب دا شی دی پای پلاټ دی پی ایل ټي پلاټ کا څه شی پلاټ کا ما ته ایکس او د وائی پوائنټس پلاټ کا صحیح شو ما ته دې څه کوي د ایکس او د وائی پوائنټ پلاټ کوي ٹھیک شو دا ما یو سمپل ګراف جوړ کړو چې کمپیوټر په تاسو سره جوړوي صحیح شو په ایکس باندې باندې 0 1 2 3 4 علي په ایکس باندې باندې 1 0 2 3 4 علي دا 1 0 2 3 4 علي او په واي باندې باندې 0 1 2 3 4 راځي 1 x کوارډینیټ باندې یو سره ملاوي چې کم دا مې کوارډینیټس دي دا 0 باندې 0 سره ملاوي د دې ځای نه شروع کیږي اولاني کوارډینیټس په x 0 دی په y 0 دی دویم پوینټ چې دی دا غي 1 دی او 1 دی دریم پوینټ چې دی دا 2 کوارډینیټس دی په x او 2 کوارډینیټ په y او دغه شان نو اوس دته زویم چې دی مال سکه د ګورم دا پلاټ د څنګه پلاټ کو دا ما ته پلاټ کو څه شی پلاټ کو x او y 0 دا دی او 0 دا دی نو اولنی پوینټ چې کوم شروع شو هغه د 0 0 دواړه کوارډینیټس په x هم 0 دی په y هم 0 دی نو دا 0 چې را مخکې کې او دا 0 دی 0 نه دی شروع شو بیا د ورپسې پوینټ 1 1 نو دا پوینټ دا دی 1 1 صحیح شو او په مخه دی چې دا دغه کوي صحیح ده نو اوس که ورته زه دا وایم چې یاره ماته دا پوینټس ښکاره شي نو دې کې زه وایم پی ایل ټي ګریډ او ګریډ څه مطلب دی چې دی ماته دا لاینونه راکړي چې راکوي که نه راکوي ټیک شو نو زه درته وایم پی ایل ټي ګریډ نو ګوره دا ماله دغه لاینونه راکړه دا 0 باندې او دا په 0 نو چې 0 0 ملاو کې نو دا اولنی پوینټ شو چې 1 داسې بوځي او 1 هغه دی راولې نو بل پوینټ دا شو او دغه شان په مخه 2 3 4 5 صحیح شو اوس دې کې زه یو دغه کوم کو هغه ماته ملاو شي نو هغه چې دی او هغه Python MATLib points ګورم والا سره کوي ښه دغه د ګوګل باندې ګورم MATLib plot دا راغی ډاکومنټیشن پلاټ ټاپ دا د ما ته خی زده کې شی ګورم چې کوم ماته هغه یو پوینټ راکوي خو دې کې لږ دغه دي د ټول مختلف قسم ګرافونه جوړوي خو زما ته چې په کار دی هغه دا نه و زما سره یو دغه دی W3 د هغې ته زما او د W3 کې زه ګورم Python formatting Python MATLib دا دی ها نو Python MATLib دا ما تاسو پلاټ کو get started دا مې پلاټ کو نو ګوره دې کې زه د مبارات دې پلاټ کړي دا MATLib ته لاړ شه نو دا په مخه باندې تا بیا دې کې دا ګرافونه درته ښیي او مختلف قسم ګرافونه ښیي په زما پکې کوم مقصد و هغې له راځم او هغه چې دي هغه پلاټ x پوینټ y پوینټ مطلب زه دې له راتلم پی ایل ټي پلاټ x پوینټ y پوینټ او هغه به 0 شو کوي اوس دا ښیم چې دا مال راکوي که نه ټیک شو دا ما وکړو زه دته وایم ګریډ خو مې وکړو خو چې کم پوینټس ملاویږي نو دته پی ایل ټي او پی ایل ټي ورته زه ولې وایم پی ایل ټي ورته ځکه وایم چې دا نوم د دې پی ایل ټي د دې اوزار نوم نه MATLib علما لنډ نوم یې ښودی دی او هغې ته موږ وایو پی ایل ټي نو پی ایل ټي څه
PLT کستا یادی نو دا ما دته ویش PLT پلاټ PLT سشه پلاټ مخکې ما وسره بیا وایم پلاټ څه پلاټ x پوینټ ټیک شو نو x پوینټ او بیا وته y پوینټ ټیک شو او څنګه پلاټ کا کته دا دې ته وګورئ نو دته وایي چې پلاټ کا لکه 0 x پوینټ y پوینټ څنګه پلاټ کا x پوینټ پلاټ کا څنګه داسې چې دې په ځای باندې تماته راکا 0 صحیح شو بلکې دا ټرای کوه چې کم شی ما وختو چې هغه ته جوړیږي کنه جوړیږي صحیح ده نو دیکھتا مالا x plot is not defined اوس دیتا وګورو چې دا کم ده کې ما نه ډیفاین کړی x points y points دا ما غلط دغه ورکړی دی ګورو دا points دی پلاټ دی points دا ګورو point دا nt ما غلط لیکلی دی دا s دې سره یو x points s او y points ټیک شو نو دا معمولی باندې غلطیانی پکې تاسو ورسره ټیک کولی شئ دا زه بیا وکړم چې زما مقصد راځي که نه راځي ټیک شو x point y defined not defined ټیک شو اوس خو دې کې که ته وګورې نو دا کړی دی x point y defined دا صرف دوه دي y points 0 3 2 ټیک شو خو دا پوینټ شو کوي plot show exploit y plot shows over this really come plot show they rakai ke andar rakai plt comma show matlab hai che tamata o khaya ke che de galti ko farz ka da galti din ko baral da point is still not defined name error aur da makhke da bia ta suta o khayma chera da sang kigi x point y point نو دا به دلته مخکې بیا راشو مخکې به راشو دلته کې دلته به راشو نو زه بیا نیکسټ دغه ته لاړ شم نو نیکسټ دغه کې ما سره کېدی شي چې دا راشي ګوره مارکر y points مارکر دې ته ګوره دا زه پکې اوس دا لیکم ښه دا خو د ارې د مارکر 0 y points marker 0 plt plot y points marker is equal to 0 so ګورو چې دا کار کوي او کنه کوي دا بلری کم او دلته بولی کم y points marker دا بولی کم سبلی کم y points marker is equal to 0 yeah mane show the marker is equal to 0 टिक show the marker is equal to 0 let's see what does it do no देखिए बया ما غلطی را کوي چې دا هغه شی نه راکړي بهرحال ما مقصد صرف دا چې تاسو دا مارکر خیم په مخ کې به بیا وخیم چې دا مارکر څنګه جوړیږي marker point is not defined मतलब दे چې کې بیا غلطی ده زه څه غلطي کوم خو بهرحال پوینټ دا دی چې دا ګراف جوړیږي او په دې ګراف کې دا ما تاسو ډرا کړ چې دا شی دی صحیح شو اوس ګراف کې د ګریډ تاسو ته ما وښو چې ګریډ دا دی y axis دا دی x axis دا دی دا زما سره دغه دی د یو ګراف دی چې کوم زه په میټ لیب کې په پایتان کې جوړوم صحیح ده نور که تاسو دا ایگزیکټلی کاپی کوئ نو هغه هم تاسو ته پرې امپورټ نمپای موږ امپورټ کوو د هغه لپاره ارې نو ایگزیکټلی تاسو ته دا شی راشي 3 2 1 خو دا زه لا نه کوم ځکه چې دې کې تاسو خپله ټرای کولی شئ او د دې نه بعد زما دغه ګوره ټول پوینټس دي او دې خوا ګوره غټ پوینټس یې ورکړي دي ایم ایس ارے او دا وغیرہ 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 دا ټول دې کې دا شته او هغه تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ او باقي په هغې باندې ټول تاسو کاپي کولی شئ میټ لیب لاین دغه دي چې د لاین مختلف قسمونه ټیک شو نو دا موږ ګراف جوړو کو
कंप्यूटर کې او د کمپیوټر ګراف جوړول دوستما دا یو طریقه وکړو چې دا مونږه کمپیوټر کې ګراف جوړو صحیح ده نو د دې دغه به بیا مونږ وروسته استعمالو چې دا څنګه جوړي او څنګه کیږي په دا بیسیکس نو چې دا تاسو ته معقول نو هغه به زه تاسو ته دا کوم چې دا ولري کو او دا به دغه کو سوي بیا ټرای کو نو دې کې به دغه ناراضي اوس دا راغلی ټیک شو اوس د دې کې کزلې کوم چې ګریډ ما کو او دا شو ته لري کوم کدا دا بغیر کدا کوم پی ال ټي ټایټل دا توس چې ټایټل څه مطلب دی چې ټایټل زماله زه لیکم ټایټل لیکم my graph ٹھیک شو my graph لګور چې دا ټرای کو چې دا کوي کنه کوي نو دا ګوره بټا باندې راغی my graph د دې graph نوم ما ورکو my graph اوس د دې سره لیکل غواړم x axis and y axis نو دا به سولی کم پی ال ټي وته د پته چې پی ال ټي ما ټول ته ما چې تاسو کا ته ولي کا x label ٹھیک شو دا ګوره دا مالا خپل راکې x label او x label زور کوم راکې x axis ٹھیک شو او y axis لیکم پی ال ټي y label هغه به صحیح y axis صحیح شو دا اوس رن کم دا لري کو ښه دا اوس بیا رن کم چې دا څه کوي اوس بینګو دا ګوره دلته x axis راغی دلته y axis راغی او دا my graph راغی ټیک شو نو په دغه طریقه تاسو ول نمونه ورکولای شئ وزه کوم چې د دې کلر ز کولای شم کنه زم چې کلر COLOR is equal to let's say blue B means blue چې د دې کارتور د زم چې دا blue شي نو سکور چې دا blue راځي یا ناراضي نو دا ګوره دا ما blue کو اوس د دې کلر چې دی د دې x x y ټیک شو د دې زما چې کلر مین رنګ برابر دی د r means red سور نو د بل کلر ګورم چې دا سرکی کله سرکی نو دا x x سور دا رنگونه مبدغه شاندې بل شاند گرین ورکه نو دا چینج کېدلی شي نو دیټس دا ټول د دې دغه دی اوس د دې ګریډ کلر کولی دا بلیک دی نو زه دا ګورم چې دا زه کولی شم که نه کلر is equal to ټیک شو دې دام زه دغه کومه څه کومه بلو کومه ټیک شو بی ته اوس ګوره چې دا کوي که نه که ډبل کولن یا سنګل کولن دا ګورو چې دغه تیرا کوي که دا مالا دا ګوره دا ما بلو کو دا ګریډ لاین چې دی کله ما چینج کو د دې تاسو دغه هم چینج کوئ سټایل د لاین سټایل چې زه دا ګورم چې سټایل کار کوي که نه لاین سټایل ټیک شو سټایل زه ورکوم یو 2 پوینټس ورکوم چې دا کوي که نه کوي دا ورکوم خو دا زه ورکوم په کوډ کې اوکې دا اوس ګورم چې دا کوي که نه کوي چې دا سالډ لاین په دغه کې چینج کېږي که نه ګوره دا چې دی دی ما ته وایي پوزیشن ارګومنټ فالوز کیورډ ارګومنټ دې کې ما څه غلطي کړې ده لاین سټایل یا ما داسې دغه غلط لیکلی دی او یا مې دغه کړی که داس موږ دې ته لاړ شو لاین سټایل ډیشډ ٹھیک شو لاین سټایل ډیشډ دا لاین دا دی خو اوس دا به ولیکم LIN سټایل از ایکول ټو ډیشډ ټیک شو لیټ سی دا د ګریډ لاین زه ورکوم لاین سټایل ډیشډ ټیک ہے لاین سټایل از ایکول ټو ډیشډ
نو دلته به زه ولیکم لاین سټایل از ایکول ټو دا خو نه دی، دا خو زما دغه دی، دلته به ولیکم لاین سټایل کمانډ، دا به لرې کړو لاین سټایل، دا هم لرې کوم یار دا ختم شو. دلته از ایکول ټو او دلته کوم او ډیش، بس دا ډیش یې لیکلی که ډیشت یې لیکلی دی نو دا وګورئ چې دا لیکلی ډیشت ای ډي دی ښه ډیشت. بس دا ټرای کړو چې دا کار کوي که نه کوي. نو لاین سټایل زما په کار دی چې ډیشت دی، په دی وایي لاین سټایل کلر آر، دې کې ما ته څه پرابلم جوړوي ایکسس کلر آر انویلډ سینټکس پی ایل ټي ایکس لیبل، دا خو ما مخکې کړی دې کې څه غلطي نشته. پی ایل ټي ایکس لیبل ایکسس کلر آر، دا ما مخکې کړی دې کې څه مسله نه ما چې ته ډیش لاین هغه کو. دې کې اوس فرق دا چې ما بریکټ نه دی ورکړی، که تاسو خیال وکړئ نو ما پرنتسس پرېښودي دي، نو زه به بیا وکړم او دلته وګورم چې بیا غلطي پکې راغله او هغه څه وایي چې د ټیکسټ آبجیکټ از نو پراپرټي لاین سټایل، مطلب د لاین سټایل چې دی دا په ټیکسټ کې نشته، نو دې کې دا غلطي کېږي. ټیک شو، دا به لرې کړو، خیر دی ریموو دس او موږ به صرف دا کې لرې کړو. دغه طریقې باندې تاسو مختلف څیزونه په دې باندې کولی شئ او کله چې غلطیانې راځي هغه تاسو ورسره ټیک کولی شئ او دغه په مخه دا به روانې. ټیک شو، نو اوس دا د دې څه چې په یو ورځ باندې کېږي، خو دا تاسو به یو دغه کوئ او یو شی به جوړېږي او په هغې کې نوې دغه انډورسمنټ کوئ او هغه به په هغې باندې موږ ټیک کوو. ها اوس مخکې به لاړ شو او نور څه دغه چې پکې کې لاین سټایل واي پوینټس لاین سټایل ګریډ لاین سټایل وګوره ایس پی ایل ټي نمپای د نمپای ګوره دا پورټ کړی دا خو دا د ارې استعمالوي او ارې به بیا موږ وروسته سازو سره دغه کوو ډسکس کوو چې ارې څه ته وایي. دا هم د پایتان یو حصه ده، دا ګریډ تاسو ته ما ښولی او دغه ګریډ دی او د دې ګریډ بیا واي لاین ایکس لاین دغه مختلف دغه کړي دي. ټیک شو، په دې میټ لیب باندې تاسو دا کولی شئ. صحیح ده. اوس د دې نه بعد زه زما بل طرف ته دا شو. اوس ګورو سب پلاټس ته لازم بیا به وروسته ګورو د بیسک ما تاسو ته دغه خو کولابریټري کې چې دا پلاټ موږ څنګه کوو او دا تاسو ته ما خو د پلاټ بیسک چې دا پلاټ څه ته وایي، ګراف څه ته وایي، ایکس ایکسس څه ته وایي، واي ایکسس څه ته وایي او دا موږ ولې پلاټ کوو. دا ځکه پلاټ کوو چې د دوو کوانټټي په منځ کې موږ ریلیشن ګورو. اوس ته وایي چې د ریلیشن څه مطلب دی؟ ریلیشن څه شي چې ریلیشن مطلب تعلق څه مطلب دی؟ اوس دې ته ګوره چې دا دی دا دلته یو سړی ولې وګورم چې دلته زه د ایکس په ځای ولیکم، تعلق باره کې تاسو ته ښیم چې دا عمر ایج د یو سړي، دا ایج دی د یو سړي او ایج څه دی تاسو ته پته یې چې ایج خو داسې چې دا یو د هغې ماشوم یې د هغه یو کال ویجي، 2 کاله وي، 3 کاله وي، 4 کاله وي. ټیک شو، دا د عمر دی په کالونو کې 1 کال، 2 کاله، 3 کاله. اوس چې دی دا اولنی کال و، ټیک شو، نو د ده وزن چې و دې ته ولیکو ویټ. ټیک شو، دلته ولیکو ویټ. دا تاسو ته زه ښیم چې ګراف موږ ولې پلاټ کوو او څه مطلب دپاره. نو دلته موږ ولیکو دا ویټ مطلب وزن، چې ماشوم د 1 کال و نو د ده وزن 1 kg، چې بیا د 2 کالو چې 2 کالو شو نو د ده 2 kg، چې د 3 کالو شو د ده 1.2.5 لکه 2.5 kg. ٹھیک شو، بیا چې دی د 3 کالو شو نو دا د وزن و د 3 کالو چې شو د
4 کالو شو نو د ده وزن و 5 kg. ٹھیک شو. نو مطلب دا د ایج دی او دا وزن دی. اوس زه دا پلاټ کوم او دا ګورم چې د دې ویج او د دغه سره څنګه فرق راځي چې دا زیاتېږي د عمر سره که کمیږي. چې یو سړی د 1 کال نه څومره وي، چې د 2 کال څومره وزن وي، چې د 3 کال څومره وزن وي، چې د 4 کال څومره وزن وي، او آیا دا وزن چې دی د عمر سره زیاتېږي که کمیږي. نو دا زه دلته پلاټ کا دا د پلاټ کو. ٹھیک شو. نو ګوره دا د ما په دې کې زه اصولي کم دلته ما لیکلی په ایکس ګوره ګریډ او ټایټل دی ما ګراف مې لیکلی. نو دلته که زه دا چینج کم او دا ولیکم چې ایج اینڈ ویٹ ریلیشن، دا مطلب څه دی چې د عمر او د وزن په منځ کې څه تعلق دی. د ایکس په ځای به زه ولیکم ایج. ما ایج مطلب څه ما په ایکسس باندې اغستی دی عمر. ٹھیک شو. او په وای ایکسس مې اغستی دی ویټ. ٹھیک شو. څه مې اغستی دی ویټ. دا شو ویټ. صحیح شو. اوس دا ما وکړو که نه کلر پلاټ ایکس وائی. اوس دلته خو ایکس وائی نشته نو دې په ځای به ولیکم ایج. لکه زه د ایج پلاټ کوم په ایکس ایکسس او په وائی باندې پلاټ کوم ویټ وزن. او بیا ګورم چې دا یو بل سره دی ملاوی 1 د 1 سره ملاوی 2 د 2 سره چې دا زیاتېږي کمیږي که په مخه زیاتېږي. نو دا زه وګورم چې دی څه کوي. نو ګوره دا ماته ګراف راغی. دلته که ته وګورې نو چې دا ماشوم د 1 کالو نه یو کیجي وزن یې. که دغه دا کیجي په ولیکم دلته ګوره دا ویټ چې دی که نه ګوره دا په وائی ایکسس دی. نو د ویټ سره زه لیکلی هم شم ان کیجي. ټیک شو چې دا په کیجي کې دی ان کیجي. او دا عمر چې ما لیکلی دی دلته کې ګوره ایج دې سره لیکلی شم ان ایئرس په کالونو کې دی چې دا د عمر ما په میاشتو کې نه اغستی په کالونو کې دی. نو چې دا زه دغه کوم دی او دلته راشي ویټ ان کیجي او ایج ان ایئرس ایج ان ویټ ریلیشن. اوس په اولنی پوینټ کوم چې 1 دی چې دی د 1 کالو نو د ده وزن 1 کیجي و. دا پوینټ دا سره ملاو شو 1 د 1 سره ملاو شو نو دا پوینټ یې راکړو. اوس چې بیا د په مخه باندې داسې تلو چې 2 کالو ته رسېدو نو د ده وزن 2 کیجي شو. خو بیا د دې نه ته دا پته لګولی شي چې دی په منځ کې به څومره و. نو چې دی د 18 میاشتې و 1.5 کالو یو کال 6 میاشتو نو د ده وزن چې و هغه 1.5 کیلو. ګوره دا راته مښیي دې ته بیا دا هم ویلی شي. خو دلته کې د نیغ روان دی. خو بیا چې دلته راغی نو د دې پوینټ چې 2 کالو شو او د 2 کالو نه دی بیا 3 کالو ته رسېدو نو دی بیا په دغه باندې د وزن نه زیاتېدو خو بیا لږ کمېدو. په دې ځای باندې د وزن و 2.5 3 نو او بلکې 2.5 څه شو. نو په دا د 3.5 3 وی نو دا لاین به بالکل نه و. لکه د ده ګورې چې په 2.5 کاله کې د ده عمر څه نو د ده و 2.5 نه کم و. ګوره دا دی کم دی. خو بیا چې دی کم و 3 کالونه او بیا 4 کالو پورې تلو نو د ده وزن په تیزۍ سره زیات شو. ګوره دا لاین چې څومره نیغېږي مطلب دا دی چې ګوره دا لاین بالکل داسې ولاړ ودرېد. مخکې داسې باران پروت ونته روان و دلته بیا ډېر پروت دی خو دلته کې بیا ډېر اوچت شو. نو د مطلب دی چې د وزن چې دی ډېر زیاتېږي. نو د په 3 نه د 4 کالو پورې د دا لږ وزن چې ورسېدو نو دا ورسېدو 5 کیجي ته. د به خوراک وکړی یا به چلې کړی دی خو وزن یې ډېر زیات کو. د 3 کالو نه د 5 کالو منځ کې د وزن د
د دې مخکني مقابله سره په تیزۍ سره ډېرېږي. که تاسو وګورئ چې په درې نیم کاله کې د عمر 100 نو چې دې پوینټ ته راشئ دلته کې وګورئ نو دا راځي 3 پوینټ ګور سیده لاړ شه دلته راشه. نو چې دلته راشئ نو دا تقریبا دغه نه کم دی، د 4 نه کم دی، لکه 4.5 ورته ووایي. نو د ده وزن چې و 4.5 و. که ته فرض کته وایې چې یاره په دې منځ کې دغه نو داسې نیغ لاین بوزه داسې دېزې ته راوله او بیا چې دلته ټچ کړو نو بیا دغه نیغ بوزه دلته راوله. نو دلته به تاته بیا په دې عمر کې تاته خپل د ده وزن معلوم شي چې د ده وزن په دې عمر کې چې د 3.5 کالو او د 4 کالو په منځ کې و نو د ده عمر 100. نو دا نیغ بوزه دلته دې لاین سره ټچ کا او بیا سیده لاړ شه دلته یې وګوره. نو دا به تاته پته لګي چې د ده وزن په دې عمر کې څه و. نو دې ته وایي تعلق چې د عمر او د وزن څه تعلق دی. نو دا ما تاسو ته راکو، عمر مې په دې لاین راکو او وزن مې په دې لاین راکو په وای ایکسس، او هر یو پوینټ چې کوم دا 1 د 1 سره ملاو شو، 2 د 2 سره، 3 د 2.5 سره هر یو پوینټ ملاو شو نو دا لاین ته جوړ شو. او د دې لاین نه موږ بیا مختلف دغه لګولی شو اندازه چې د ده په دې عمر کې څومره وزن او په دې عمر کې څومره او په دې عمر کې څومره او په کوم وخت کې د ده عمر په وزن په تیزۍ سره زیات شوی دی، په کوم وخت کې د ده په آرام سره زیاته شوی. دې ته موږ وایو تعلق یا ریلیشنشپ. د دوو څیزونو د دې عمر او د وزن یو تعلق یو ریلیشنشپ موږ جوړ کو او دې ته موږ وایو ګراف. او په دې ګراف باندې موږ تعلق لرو. دا ضروري ځکه ده چې دا زه تاسو ایکسپلین کوم چې مخکې بیا به موږ د دې ډېر استعمال کوو چې تاسو رف اندازه یې نور تاسو په خپله باندې دا شی زده کولی شئ. تر اوسه پورې دا ما تاسو د ګراف بیسیک وښول.